سورة البقرة آيات نمبر 153. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ورو د دې آیات د مخکې سره تعلق او ربط د سره چې دینه مخکې الله تعالی د شکر ترغیب ذکر کو چې وشکروا لي ولا تکفرون، شکر ادا کوي او ناشکری مکوي. دا غي وجه دا چې د مؤمن بلکې د هر انسان په دې ژوند کې دوه حالت دي. یو حالت د خوشحالي دی او یو حالت د غم دی. د خوشحالي په حالت کې الله تعالی مسلمانانو ته وایي چې تاسو شکر ادا کوئ، ځکه دا نعمت چې در باندې راويسته نو ما راويسته دی، نو تاسو به شکر ادا کوئ. الله تعالی په مخکې آیات کې د خوشحالي د حالت ذکر او فرمایو. وس دې آیات کې الله تعالی د غم د حالت ذکر کوي چې کله کله په تاسو باندې په دنیا کې غم راځي. وروسته آیات کې الله تعالی فرمایي ستاسو به خلق شهیدان کیږي، ستاسو به خلق وجلې کیږي، ستاسو په مالونو کې به کمی راځي، بیماری به راځي، لوږه به راځي، مال به هم کمیږي، میوه به هم کمیږي. نو په دغه ټیم کې به تاسو صبر کوئ. نو دې آیات کې الله تعالی مسلمانانو ته د صبر د هغې تلقین ورکوي چې تاسو هغه صبر کوئ. علما وایي چې مؤمن په هر وخت کې په عبادت کې دی، او کچرته کې مسلمان په ځان کې دا څلور خبرې راولي نو د ټول ژوندۍ عبادت ده. لکه یو پاغي کې امتثال الامر والمنع عن النهي، چې مؤمن کله دا خبره په ځان باندې لازم کې چې را زبد الله تعالی هر یو حکم منم او الله تعالی چې د کومې خبرې نه زمنه کړم دا غنه بزان ساتم. او که انسان په دنیا کې وګوري نو په هر وخت کې مونږ ته د الله تعالی حکم متوجه دي. نو کوم بزان باندې دا لازم ک چې الله مونږ بستا حکمونه منو او د کوم خبرونه چې دې منې کړی دا غنه بزان ساتو. نو دا ټول ژوندۍ زموږ عبادت دی. ځکه ګوره که انسان ژوند تیری نو الله تعالی ته حکم کړی چې ګوره دروغ مه وایه، انسان به دروغ نه ځان ساتي. الله تعالی ته حکم کړی دوکه مه کوه، دی به دوکه نه کوي. الله تعالی ته خیانت مه کوه، دی به خیانت نه کوي. الله تعالی ته وایي ته صفا معامله کوه، دی به صفا معاملات کوي. معاشرت صحیح کوه، حسن سلوک کوه، د ګاونډي سره ښه سلوک کوه. دا ټول الله حکمونه دي. نو که انسان سوچ وکړي نو د دې خبرې نه بهر څه نشته. نو یو به انسان چې کله دا په ځان باندې لازم کړي نو دی په عبادت کې دی. دویم شکر، چې کوم انسان په ځان باندې دا لازم کړي چې زه به د الله تعالی شکر ادا کړم نو دې انسان د ژوندۍ به الله تعالی عبادت وګرځي. نو چې انسان کله په راحت کې دی، په اطمینان کې دی، د الله تعالی شکر به انسان ادا کوي. او دریم صبر دی. په دنیا کې چې انسان ژوندۍ تیرې یو په خفګان یا په خوشحالي، نو که خوشحالي در باندې نو د الله تعالی شکر ادا کوي، او که خفګان نه صبر وکړي نو بیا عبادت شي. او څلورم التوبه عند الندم والذنب، چې کله د انسان نه ګناه وشي او انسان پیمانه شي نو توبه وباسي، نو دا حالم د دې انسان په عبادت کې دی. علماء و چې دلته کې الله تعالی دوه خبرې ذکر کړي چې یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. اے مؤمنانو د الله تعالی نه مدد طلب کړئ د صبر او د مانزه په ذریعہ باندې. وای دا صبر او مونږه ولې ذکر کو؟ وای دا غي وجه دا ده
چې د مونږ تعلق د ظاهر سره دی. انسان په ظاهره باندې ودرېږي او بیا راښکته کېږي، بیا سجدې لځي، نو دا په ظاهره عباداتو کې ګران عبادت مونځ دی. نو الله تعالی ځکه مونځ ذکر او دا صبر چې کوم دی نو په باطني عباداتو کې د ټول نه ګران کار هغه صبر دی چې انسان په ځان باندې زغم تیر کړي. نو الله تعالی ځکه فرمایي چې د الله مدد کا حاصلول غواړئ نو بالصبر والصلاه، په مونځ سره او په صبر سره به تاسو د الله تعالی مونځ مدد هغه حاصلول غواړئ. مونځ مبارک خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي، صحابه کرام فرمایي اذا حضبه امر صلى. کله به چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو ګران کار پیښ شو، کله به نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د تکلیف ورسېدو، نبی علیہ السلام به استمانځه ته متوجه شو. دیو جن صحابه کرام فرمایي چې کله به وریځ راغله او تور وریځ به و نبی علیہ الصلوۃ والسلام به جمعات تر منډي والی او بیا به د جمعات د کوټې نه په مخه د صحن تر وته چې موسم صفا شو کنه او چې باران به شروع شو، نبی علیہ السلام به په اطمینان شو. وی و دې وریځ د وجنه الله تعالی ډېر قومونه هلاک کړي دي. د نبی علیہ السلام سره به چې کله غم پیدا شو نو پیغمبر علیہ السلام به استمانځه ته متوجه شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الصلاة عماد الدین، منځ دا د دې ټول دین د لپاره عمارت ته او د هغې لپاره بنیاد دی. چا منځ چې صحیح نو نور ټول عقیده به صحیح، عبادات به نور برابري. منځ چې د چا خراب نو د به هر څه خرابي. او نبی علیہ السلام فرمایي الصلاة نور المؤمن، منځ دا د مؤمن لپاره نور دی. او بل حدیث کې د معراج المؤمن، د بنده مؤمن لپاره دا منځ چې د څه لکه د الله تعالی سره دیدار کول، الله تعالی سره معراج کول. خو یو پکې الله تعالی ذکر کړ استعینوا بالصبر، چې تاسو د الله نه مدد غواړئ په صبر سره. نو دی یو مطلب دا دی چې تاسو به د الله تعالی په دې دین باندې مستقیم اوسېږئ، د الله په کتاب باندې، د الله په سنت باندې به مضبوط او ټینګ پاتې کېږئ، صبر به کوئ. یو مطلب دا دی. علماء وایي چې دا صبر چې کوم دی نو د دې اصل کې درې اقسام دي. یو صبر علی الطاعات دی، یو صبر علی المصیبت دی، او یو صبر علی المناهی دی، د منهیات نه دی. مطلب دا دی صبر علی الطاعات دا دی چې انسان کوم نیکی کوي چې په دې باندې مستقیم پاتې شي، یا صبر علی الطاعات دا دی چې کله کله به تا ته په عبادت کې تکلیف ملاویږي، لکه دا شپې اوس لنډې دي، د سهار دا پاسېدل په دې نفس باندې ډېر زیات ګران دي، او چې ته بیا هم سهار مونځ ته راپاسې دا صبر علی الطاعات دی چې ګوره په دې طاعت کې تا ته تکلیف میلاو شو، تا پې صبر وکړو، نو دا هم د صبر یو قسم دی. یو صبر عن المنهیات دی. صبر عن المنهیات دی ته ویل کېږي چې الله تعالی فرمایي ګوره دا کار مه کوه، الله تعالی وایي ګوره کنځل مه کوه، غیبت مه کوه، د مسلمان سره دوکه مه کوه، حرامخوري مه کوه، چغلي مه کوه، دو مسلمان مه جنګوه. دا الله تعالی موږ ته حکم کړی چې دا به نه کوو. چې انسان د دې نه ځان بچ کړي نو دا صبر عن المنهیات دی. او یو صبر علی المصیبت دی چې انسان ته کله غم ورسیږي، پریشانی ورسیږي، بیماری ورسیږي او دې به صبر وکړي، نو دې انسان ته الله تعالی ډېرې زیاتې بدلې ورکوي. د الله مدد د هغه انسان سره شاملېږي چې کله دې په مصیبت باندې هغه صبر وکړي. دیو جن یو حدیث کې راغلی دی چې اذا جمع الله الاولین والآخرین، چې کله د قیامت په ورځ باندې الله تعالی د ټول اولنی او وروستنی او ټول کائنات را جمع کړي، نو ینادي مناد اين الصابرون، یو आवाज کوونکی به आवाज وکړي چې هغه صبر کوونکي خلک کم دي. ليدخل الجنه قبل الحساب، د دې لپاره چې جنت ته داخل شي مخکې د حساب نه. نو قال فيقوم عنق من الناس فتلقاهم الملائکه، یو جماعت په پاسې د خلقونه، نو فرشتي به سره ملاقات وکړي. فيقولوا الى اين يا ابن ادم، چرته زید آدم بچو تاسو په حساب نه مخکې روان دي. نو دی به وي الى الجنه، جنت تزنو. نو غي به وي وقيل قبل الحساب، د حساب نه مخکې جنت تزي. قالوا نعم، او کنه د حساب نه مخکې. قالوا من انتم، تاسو څوک چې لا حساب کتاب نه دی شوی او تاسو جنت ته ځئ؟ قالوا نحن الصابرون، مونږ صبر کوونکي. دا فرشتي به وته وما كان صبركم
تاسو صبر په څه باندې ولکه تاسو په دنیا کې په څه صبر کوو نو دی وته صبرنا علی طاعت الله مونږ د الله په طاعت باندې صبر کړو د الله عبادت چې کله مونږ کوو مونږ په صبر کړو وصبرنا عن معصیت الله او مونږ د الله د نافرمانی نه ځان ساتلو حتا وفان الله تر دې پورې چې مونږ ته الله تعالی خپل مرګ راوستو او الله تعالی مونږ ته اوس چې جنت ته داخليږي قالوا انتم كما قلتم ادخلوا الجنه نو دا فرشته مو ته چې آو کنه تاسو د قشانتي تاسو چې کوم خبره وکړه دا خو حق دي او زه جنت ته داخل شي نو ګور صبر یو دومره عبادت ته چې کله حساب کتاب نه دی شروع شوه نو انسان ته په دې باندې جنت ملاويږي الله تعالی فرمای استعینوا بالصبر والصلاه دا الله نه مدد طلب کوي د صبر په ذریعہ باندې او د منځ په ذریعہ باندې ځکه ان الله مع الصابرین الله تعالی د صبر کوونکو سره دی یو د دې مطلب دا دی چې ان الله مع الصابرین د الله مدد د صبر کوونکو سره دی چې کوم خلک صبر کوي الله به د انسان سره مدد کوي او دیم ان الله مع الصابرین مطلب دا دی چې الله مینا او محبت د هغه خلکو سره چې کوم خلک هغه صبر کوي دا درې وړ اقسام پکې راغلي دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث کې فرمایلی دی ابو موسی اشعری رضی الله عنه دا غیر روایت دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله رسول فرمای الطهور شطر الايمان دا صفائی چې نو دا د ایمان حصہ ده والحمد لله تملأ الميزان او څوک چې الحمدلله وی نو تل د میزان به ډکیږي وسبحان الله والحمد لله تملأان او څوک چې سبحان الله والحمد لله ډیر وی دا دوه چابړي به ډکیږي او تملأ ما بين السماوات والارض یا نبی علیہ السلام دسی چې څوک سبحان الله الحمدلله ډیر وای نو د دومره ثواب به کیږي لکه د اسمان او د زمکه په منځ کې چې څومره خلا ده دومره به الله تعالی اجر ورکړي و بیا نبی علیہ السلام فرمایل چې والصلاه نور منذرنا ده نو منذرنا یو ده چې کوم انسان په دنیا کې منځ کوي دا مخ په الله تعالی پړقي او والصلاه نور مطلب دام دی چې په قبر کې به ترانای او والصلاه نور مطلب دام دی چې کله پر سورات باندې انسان تیریږي نو چې څوک مونږ کوي د تبرانای والصدقه برهان او صدقه دلیل دی مطلب د انسان په ایمان باندې دلیل دی چې د مال نه صدقه کوي والصبر ضیاء او صبر رڼا ده وګوره یو پکې د صبر خبره چې صبر ضیاء صبر رڼا ده والقران حجه لك وعليك قران مجید بیا ستاسو لپاره دلیلی او یا ستاسو خلاف په دلیلی چې کوم خلکو په قران مجید باندې عمل وکړو د قران مجید سره تعلق قائم کو نو د دې خلکو لپاره بدلیلی او چې قران مجید شاته واچو عمل کوونه کو یې کو نو د دې انسان خلاف بدلیلی او بیا نبی رسول الله فرمایل چې کل الناس یغدو ټول خلق د سحر په ټیم کې راپاسي نو فبایع نفسه فموتقها او موبقها دا خپل ځان خرڅ کی یا ځان خرڅ کی او جنت واخلي او یا ځان خرڅ کی جهنم واخلي نو تاسو خو خدای کزان جنت ولا جوړوي او که جهنم ولا خو یو په دې حدیث کې دا راځي چې والصبر ضیاء صبر چې دا درانه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي عجبا لامر المؤمن یره د مؤمن د ژوندۍ ډیره زیاته عجیبه ده ولی چې ان امره كله له خیر دا په ټول کارونو کې خیر دی څنګه وليس ذلك لاحد الا للمؤمن او دا صرف مسلمان ته ملويږي هغه دسي چې ان اصابته سراء شکرا فكان خيرا له کله ته یو خوشحالي ورسیږي او دې په شکر ادا کی نو دا ولم خدا نیکی په ملويږي وان اصابته ضراء صبرا فكان خيرا له او کله ته تکلیف ورسیږي دې په صبر وکي دا صبر ولم خدا یا به مؤمن خوشاله یا به خپي نو که خوشاله دي نو شکر بادا کوي نو پدې کې اجر دی او که خپه دي او صبر کوي نو پدې مو اجر ملويږي او نبی له سلام فرمایي چې د مؤمن د ژوندۍ ډېر زیاته عجیبه ده تر دې پورې نبی له سلام فرمایي چې انسان ته مصیبت ورسېده د په یو جب کې سامانی خو دې دی پیسې خو دې او دې په یو جب کې ګوري یره دا خو نشته ودته مصیبت ورسېده خو د په صبر وو چې بل جب ته لاس کو اخو اې د سامان هغه دي نو خوشاله شو شکر پیدا کو او په دې مت الله اجر ورکړي په دې ول زکه اجر ورکو چې د په صبر وکړو او دا په دې بل جب کې چې ملاو شو دې خوشاله شو شکر ادا کو په دې مت الله اجر ورکړي
الله تعالی دمر مهربان ذات دی خو چې انسان له کوم تکي سوچ وکړي. حضرت ابي زید اسامه فرمای دا زید ابن حارثه مولا رسول الله صلی الله علیه وسلم وحبه وابن حبه. د زید ابن حارثه چې د پلار نوم اسامه دی نو دا زید چې د نو د نبی له سلام ډیر خوښ دی او د چې کم پلار اسامه نو هغه د نبی له سلام ډیر خوښ دی. فرمای وای مونږ یو ځل ناسو د نبی له صلوات و سلام خواته ناسو نو د نبی له سلام یو لور یو قاصد راولې وو چې زما زوی دی او دا غزن کدن دی او راشي ان د نبی له صلوات و سلام د نوسی زن کدن دی نبی له سلام ته چې راشي وای نبی له سلام وته وی چې ورته وای چې یقرئ السلام چې پیغمبر علیه السلام پتا سلام وای ويقول ان لله ما اخذ وله ما اعطى. بس د الله تعالی د پر هغه سدي چې هغه واغستا او د الله تعالی د پر هغه سدي چې څه تعالی درکړي. وكل شيء عنده باجر مسمى او د الله سره هر شی په نیټه کې لیکل شوی دی نو فلتصبر ولتحتسب. بس صبر کوو د الله نه امید غواړه. ان ګوره نبی رسول الله ور نه راغی دا غي وجدا چې نبی رسول الله په اهم کار کې ناس نو دلته کې بس څوک راغله چې دا ماشوم ځن کدن دی خو نبی رسول الله وته وی چې ورته وای چې نبی رسول الله پتا سلام کوي او د الله نه صبر غواړه الله تعالی به صبر درکې ځه. وای فارسل الیهم تقسم علیه لا یاتینه. وای هغه د نبی رسول الله دی لور بل سره راولې گو وای هغه راته وی چې نبی رسول الله قسم ورکړي چې خامخا راشه ځکه دا ماشوم ځن کدن دی. وای فقام ومعه سعد بن عباده ومعاذ بن جبل وابي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. ونبي السلام ورقاصد وإذا صحابه الكرام وصروا فرفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي. ونبي الصلاه والسلام دا ماشوم په خپل غیږ کې راواغستو فعقده في حجره ونفسه تقعقع او دا ماشوم د دوی دا سلګي والی وای دا سات خطو ففازت عيناه و د نبی له صلوات و سلام د سترګو مبارکونه اوخ کی توي شو. و چا وته وی حضرت سات یا رسول الله ما هذا دا سدي لکه تاسو هم ته د صبر تلقین کوی تاسو وجړل. و نبی له سلام وته چې هذه رحمت جعله الله في قلوب عباده. دا خو رحمت ته چې الله د بندګانو په دنیا کې خو دی. نو صبر دا چې ما دا اوله کم د صبر خبرې وکړې د صبر وي اوس چې زما سترګو نو کې توي شو دا د مطلب دا نه چې دا صبر نه دی دا صبر دی. خو د انسان په لکه خورا هم نه کنه نو که انسان اوجړل نو په دې باندې الله تعالی نه رانیسي. ودینه دا خبره معلومیږي چې انسان یو مصیبت کو ته ورسیږي دا پرشتہ دارانو کې صرف څوک وفات شي او د پاغه ټیم کې جړا وکي نو خیر دې په دې باندې الله تعالی انسان نه رانیسي. او هغه جړا منه ده چې انسان په کې الله تعالی نه شکایتونه وکړي چې ګوره مونږ دې صرف لیدلی او په مونږ باندې دا غمونه راځي او غریوان وشله یو یختصر پور کی او دا ځان په سکیړو ویني دا بیا ناجایز دي. نور دا بنده الله تعالی پیدا کړی دی چې د خامخا دا زړه د غوخي نه جوړلې نو خامخا ول جړا ورزي نو کو جاړي نه پدې باندې الله تعالی هغه د بندګان نه رانیسي. یا بعض خلک وي یار وای که مثلا مړی پروت دی او زنانه وته جوړل وای دا واپس کوله غسل ورکول دا خبره غلطه ده. دا خبره ترې نشته خامخا که زنانه وته جاړي نارینه وته جاړي هیڅ مسله نشته. یاره وای که څوک وفات شو او چا وته وای چاته مخ خو یا زنانه ته خو نو بیا بوله غسل ورکوي دا خبره غلطه وای دا زنانه الله مخلوق دی نو کالته مخلق کی دی دلته مینی. البته دا د جنازې په ټیم کې چې خلک دا مړی خي نو لازم خو نه ده او که خلکو ته وخی نو خیر دی ځکه چې خلک دې عبرت واخلي چې ګوره دا انسان ولې ځمکه به ګرځېدو او داسې سینه به راویسته او د چې دا ټول ارسه زما دي او ډېر خرش پرش ته وګوره هغه د وس پروت دی نو که خلک دې عبرت واخلي او دعا ورته وکړي نو خیر دی. او نور که څوک چاته خپل مړی ونه خي نو څه ګناه پکې نشته څه مسله پکې نشته. زموږ د خلکو خو ډېر عجیبه طبیعتونه دي که نه که چاته دې مړی ونه خو مړه وایي خامخا به خراب شوی یاره دی کېدای شي چې پوزه موزه کږه شوي وایي ځکه وایي دا یې خلکو ته نه ښایي نو په یو کې تم نه خلاصېږي نو بیا به ورته مړی خامخا ښي. نو دې کې مطلب دغه و چې ګوره نبی علیه الصلاة والسلام په هغې باندې جړا وکړه. حضرت انس رضی الله عنه فرمایي وي نبی علیه الصلاة والسلام یو ځای کې ورتېر شي یو زنانه د یو قبر خواته ناسته وایي جړلې وایي نبی علیه السلام ورته چې اتق الله واصبري ای د الله بندې د الله نه ویرېږه او صبر کوه. وبخالت الیک عني فانک لم تصب مصیبتي
نو وی نبی علیہ السلام ته وی چې ته ما ته ځکه دا خبرې کوي چې دا مصیبت پتا نه دی نو دا غم پتا نه دی چې ځکه ماته دی وی نبی علیہ السلام ونه پیژني وروسته د چا چې دا خدای الله رسول دی وی دا زنانه ډېر په منډه باندې راغله وی نبی علیہ السلام ته وی چې لکه ما تاسو ونه پیژندئ زه معافي غواړم وی نبی علیہ السلام وته چې انما الصبر عند الصدمه الاولى صبر چې په اولنی ټیم کې صبر کړی نو اقا صبر وسو کته صبر کین دا زما د وجنه کین الله با اجر درکې خو عمر اجر نه ملوي دیو دې دا معلومیږي چې ګوره صبر چې انسان ته اوله کم مصیبت ورسیږي او پاغه باندې صبر وکړي الله تعالی پاغه باندې ډیر زیات اجر هغه ورکړي حضرت عطا ابن ابي رباح فرمای وی یو زنانه راغله وی نبی له سلام ته وی چې په ما باندې چې دینو پر د سیمرګی را باندې راځي او چې زما باندې کله دا مرګی راشي نو بیا اکثر زما خیال نه نیستا لکه زما دا لباس هم کله کله زمانه لري شي او دسه لګ دا ستر ملک ماتيږي نو د الله رسول ته زمانه د الله نه دعا وغوړ چې صدا مرګی می ختم شي و نبی له سلام وته چې دوه خبرې وکاو یا بدل دعا وغوړ مجلس ته په دنیا کې بدل دا مرض لري شي او یا که په دې مرض باندې صبر وکړو الله په جنت کې ډېر ښه مقامات درکړي و دا زنانه ډېر زیات او خيار و نبی له صلوات و سلام ته وی چې را زما دا خوخه ده چې بس په جنت کې الله تعالی مقامات راکړي نو خیر دې په دنیا کې په دې بیماری صبر وکما خدای یو خبر را سره خو تاسو منئ کنه چې کله په ما باندې د مرګی راشي نو چې دا ستر مینخ کار کیږي نو د دې دعا له وکړي و نبی له سلام وته چې الله تعالی د دې ستر د غي حفاظت وکړي او په جنت کې د دې خبره بهترینه بدل ورکړي نزان است کی جنتی په دې دا خبر معلومیږي چې انسان په دنیا کې په مصیبت باندې په تکالیف باندې په غم باندې صبر وکړي نو الله تعالی د دې انسان لا هغه جنت ورکړي یو حدیث شریف کې راغلی و چې کله د انسان معصوم وفات شي او هغه ورکه نابالغ نو الله تعالی ته خدای ارس علم دی او الله تعالی د پرشتونو تاسو کوي وای تاسو چې د دې انسان د زړه هغه میوه وشو کوله وای دې انسان سووي نو پرشته وته چې هغه وي چې انا لله و انا الیه راجعون بس موږ هم د الله یو ټول الله ته ورتلون کیو الله تعالی وته وي چې د دې انسان لپاره په جنت کې یو کور جوړ کړي او هغه ته ولي کوي بیت الحمد دا هغه کور دی چې په هغه باندې حمد ولي کوي ځکه چې دې په دې حال کې صبر وکړي نو موږ ته شریعت دا وایي ګورا یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاه مدد د الله تعالی طلب کوي د صبر په ذریعہ والصلاه او د منځ په ذریعہ باندې ان الله مع الصابرین الله تعالی مدد د صبر کوونکو سره دی یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو استعینوا مدد غواړئ د الله تعالی نه بالصبر صبر سره والصلاه او فمانځ سره ان الله بشک الله تعالی مع الصابرین د صبر کوونکو سره دی امام مالک رحمه الله فرمایي وي د دې مؤمن مثال د سده لکه یو غډه ده او دا غي ستن انختی د پدې مړی کی نو په ظاهر باندې خو خوراک کم کوي اسکا کم کوي خدا غستن تکلیف وتشته وې د قشان د کې د مؤمن د ژوندۍ ده مؤمن خامخا په یو پریشانی کې او په ظاهر باندې خان دي خوراک کوي اسکا کوي اگر تاسو ټول ناس یازه ما تم خامخا مسله شته یا مثلا بیماری ما یا بل مسله ده تاسو تم خامخا یو مسله شته او بظاهر باندې خاندو خوراک او خوشحالي بس دغه د مؤمن مثال دی نصیب خیر دنیا کې به حالات دسي خو انسان به وخت لدی کور کوي او الله تعالی ته ورکو کې الله تعالی به ان شاء الله مونږ مقامات راکړي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين